أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ودي آيات مبارکوں کی د غزوہ حنین حالات ذکر کیږي او په ډیرو جنگونو کې او په غزوه حنین کې د خدای امداد ذکر دی مسلمانانو سره چې الله رب العزت په هرې غزوه کې دغه رنګي په غزوه حنین کې مسلمانانو سره مدد کړی دی. مسلمانان یوازې نه دي. کله چې مسلمانانو مکه فتح کړله نو دو قبیلې چې حوازن او بنو ثقیف دا مشرکین او دا قبیلې چې وي نو په جنگ کې ماهر وي، تیرانداز او په جنگ باندې مفیدل، بل دوی داسې مشران چې هغه ډېر په دې جنگونو کې مهارت لري. نو دوی مشوره وکړه چې مسلمانانو غزوات کول تر دې چې مکه هم فتح کړله او اوس ورو دوی په پوره عربو باندې خپل تسلط جمعوي. دوی خو به ټول عرب قبضه کړي نو بیا خو زموږ څه لار پاتې نشته، نو لہذا ډېر وخت پکې نه دی وقفې پکار، خو بس دو سره مقابله کول پکار دي، دا کمزوري کول پکار دي چې دوی په موږ باندې زورور نشي او دغه رنګې موږ د دوی په تسلط کې رانشو. جنگ دپاره تیاری شروع دلته حضور صلی الله علیه وسلم تم پته ولګېدله او حضور صلی الله علیه وسلم دا مکې کې 10,000 صحابه ته راغلي او 2,000 دلته کسان ملګري شي چې کوم نوي مسلمانان شي، نو دا 12,000 شي. حضور صلی الله علیه وسلم دا لشکر تیار کړ د جنگ لپاره او دا جنگ چې د دوړو قبیلو سره او د ځان سره نور هم بار نه د عربو سره قبایلو نه کسان ملګري کړي، نو هغه 4,000 کسان وو، د مسلمانان 12,000. یو وخت داسې و چې مسلمانان 313 وو، کافر 1,000. بیا مسلمانان وزرو نو کافر په 3,000 خو یو وخت داسې راغی چې مسلمانان هغو نه 3 زیات شي. نو دا جنگ دې قبیلو سره د حنین په مقام باندې وشو. حنین د مکې او د طائف په منځ کې یو ځای دی او مکې نه 100 میله فاصلې سره د حنین په مقام باندې چې دا کله دا غزوه وشوله، دا معرکه وه، حضور صلی الله علیه وسلم سره 12,000 صحابه ونه او هغه طرف نه 4,000 کسان دي. نو د مسلمانانو په ذهن کې دا خیال راغی د بعضې کسانو چې موږ خو ډېر شو او اوس خو به موږ مغلوب کېږو نه، موږ به کمزوري کېږو نه، ځکه چې موږ خو ډېر یو، هغه 4,000 دي او موږ 12,000 یو، نو یو کس د هغو سره به موږ 3 مقابله کوو، نو موږ به په هغو باندې غالب یو. دا خبره الله رب العزت ته خوښه نه وه، ځکه چې په هر یو غزوې کې الله رب العزت د مسلمان مدد کوي او د مؤمن او د مسلمان دا شان دی چې هغه په الله باندې باور کوي، هغه په تعداد باندې نه، په وسایل او جنگي سامان باندې باور نه کوي چې ما سره د جنگ سامان زیات دی
یا موږ په تعداد کې زیات یو یا موږ سره مهارت زیات دی په دې به بروسه نه کوي ته الله په ذات به بروسه کوي او د الله نه به مدد غواړي د مدد طلبګار دی نو الله تبارک وتعالى په مسلمانانو باندې امتحان راوړي اول چې کله مسلمانانو حمله وکړه مسلمانان زورور طاقتور کافرانو ته شکست ملاو شو دو غنیمتونه جمع کول شروع شو او دې طرف ته په درو کې مسلمان کافرو په درو کې داسې کسان کېنولي چې هغه په تیر وشتو باندې ډېر کوي ماهر نو دو د هغه درونه مسلمانانو باندې تیرونه وشتل شروع کړل غشي وشتل چې دا غشي وشتل دا شروع کړل او یو شان غشي وشتل نو ظاهر ده چې مسلمانان هغه منتشر شي او دې طرف ته خیال نو او به خیالای کې پاغو باندې مسلسل د خوشو او تیرونو گزارونه شروع شول نو منتشر شي یو طرف ته بل طرف ته کوم ځکه زه ملایونه هغه طرف ته پرای غسل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک یوازي سره دی یو سلو صحابهونه او یو روایت کې لس صحابه راځي لس صحابه یا سل صحابه دا ور سره پاتې شي او دو صحابو او خغرسای صلی الله او د حضور صلی الله علیه وسلم مخ د کافرو طرف ته چې کوم طرف نه دغه شو گزارونه کیږي هغه طرف ته او دا یو څو مسلمانان کلک او مضبوط ولاړو مقابله او نور منتشر شول ځکه چې په خیالای کې په باندې حمله وشوه حضور صلی الله علیه وسلم وی انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اذا النبي ما دا دروغ نه دا اشتیاج دی نبی میدان جهاد نه نبی میدان جنگ نه تختینا او زد عبد المطلب بچی ما داغه په اولاد کې ما نبی ما زه میدان نشم تشکر میدان جنگ ته خوده نشم صحابه توازن وکړل عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د اخرسین صلی الله د دې صحابه توازن وکړل صحابه واپس راغلل میدان جهاد بیا کافر سره او جنگیدل کافر مغلوب شول مسلمانان غالب شول کافرونه انبارې کسان قیدیان شول سخزی وی سبچیو سزوانان دا قیدیان شول مال غنیمت متن حاصل شو ډېر څه حاصل شو دا بیا حضور صلی الله علیه وسلم کو مسلمانانو ته تقسیم کړل لږ وخت انتظار وکړ چې شي اسلام قبول کړي نو دا ورته واپس خداغو د طرف نه جواب راغی دا تقسیم کړل دا غیر تقسیمول نه رسټو کافر راغل او خپل غلطي ومنله اسلام قبول کړ حضور صلی الله علیه وسلم تاسو ته دوه سيزونه یو سيز ملایي یا به تاسو ته مال ملاويږي او یا تاسو خزي او سړی چې کوم غلامان او وینځي ګرځي هغه بدلوي هغه مال تاسو شنو ته دا زموږ زنانه او نارینه د ملوش حضور صلی الله علیه وسلم صحابه ته چې ته واپس دا ورته واپس کړئ او تاسو سره زما دا وعده ده کوم کسان چې خوشاله سره واپس کول نه غواړي نو چې بل ځل غزوه وشوله او باندې قیدیان راغلل نو هغه غلامان به تاسو ته رسول اول به تاسو یې رسول بنوري نو هغه غلامان به تاسو بیا راکړي صحابه ورته واپس په دې آیت مبارکه کې د جنگ حنین غزوه حنین ذکر دي سن 8 هجری کې فتح مکه نو وشو غزوه حنین د حنین په موقع باندې اذ اعجبتكم كثرتكم الله فرمایي چې کله تاسو زیاتوالی تاسو خوشاله کړئ تاسو چې زموږ خو زیات یو زموږ کمزوري کیږي فلم تغني عنكم شيئا تاسو غزياتوالی تاسو هیڅ فائدہ نه کوي هغه کثرت د تعداد زیاتوالی د تعداد هیڅ فائدہ نه کوي وضاقت عليكم الارض بما رحبت او پتا سو زمکه تنگ شته سره د زمکه د فراخینه چې زمکه خو شاده ده
فراخ ده په تاسو تنګ شو چې هر طرف نه د غشو او د تیرونو گزارونو ثم ولیتم مدبرین او بیا شلای تاسو ګرځیدون کی شاکون کی فاغین رسول الله په تاسو باندې سکینه نازل کړه الله رب العزت یو خاص قسم سکینه نازل کړه آرام ولګو خپل رسول په مؤمنانو باندې د فرشتو لخرې نازل کړ د مدد لپاره او کافر له سزا ورکړه او بیا الله رب العزت مهرباني وکړه هغه چا باندې چې چاته الله رب العزت وکړه یعنی د توبې توفیق هغه خلق الله چې مسلمانانو سره جنګ کوي هغه کې ډېر الله رب العزت د توبې توفیق ورکو هغه توبه وستله او داغه توبه الله رب العزت قبول کړي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ذات دی نو که یو کافرم توبه وباسي یو مشرکم توبه وباسي دا توبه قابل قبول دی الله رب العزت به معاف کړي نو چې بیا یو مسلمان دی او دغه ګناه وشو توبه وباسي نو دغه توبه خو الله رب العزت خامخ چې د کافر توبه قبلي د مشرک قبلي هغه خلق چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف په جنگونو کې په اول صفونو کې ولاړ دي ورسته ایمان راوړو توبه وکړه توبه قبول شي د حضور دشمنانو دشمنی کوله او چې کله توبه وکړه الله توبه قبول کړه نو چې اوس یو مسلمان دی مؤمن دی دنه به تقاضای بشریت ظاهر د انسان دی ګناه کیږي دنه ګناه وشو نافرمانی وشله او د پاغي باندې پیغمان شو هغه ګناه هغه نافرمانی الله رب العزت ته معاف کړي د توبه الله قبول کړي لقد نصركم الله تحقیق سره امداد کړو الله رب العزت تاسو فی مواطن کثیره په ډیرو میدانونو کې و یوم حنین او پرز د جنگ حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې تاسو خوشاله کړی وای کثرت تاسو زیاتوالی تاسو فلم تغنی عنکم شیئا پس کس فیدای در نکړل تاسو لرا اس نفع تاسو لرا وکړه وضاقت علیکم الارض او تنگ شوی و په تاسو باندې ځمکه بما رحبت سره د فراخې د دینا ثم ولیتم بیاشله تاسو مدبرین شاګرځونکي یعنی منتشر شول یو طرف ته بل طرف ته لاړل ثم انزل الله سکینته بیا الله رب العزت نازل کړل سکینه خپل علی رسوله خپل رسول باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې وانزل جنودا او راکوزیک یو لخر لم تروها چې تاسو نه لیدل دا لخر وعذب الذين كفروا او الله عذاب ورکو کافر الله وذلك جزاء الكافرين او دغه بدله د کافرانو ثم يتوب الله بیا مهرباني وکړه الله رب العزت من بعد ذلك رسول على من فاغ چا باندې یشاء چې چاته وغوښتل والله هو الله رب العزت غفور رحیم بخون کې او مهربان ذات